حاجی ستاسو کوالیفیکیشن څه دی؟ تسبیح الله ایم جی بی اے سٹارٹ ہے اوس بچاهان یونیورسيټي نه. صحیح صحیح. خبره در زمانم حارث خان دی، ټیک شو. نو پېښور نه یم او دا چې کوم دی ستاسو کورس دی دا ټریننګ چې کوم دی که نه ایوش والا، صحیح ده. دې کې ټوټل جی 7 ماډیول دي لکه چپټر ورته ویلی شي. او دا چې کوم دی د یو کې دغه وي که نه، لکه یو کې سایډ نه وي د دې سرټیفیکیشن وغیره. جی دا چې کوم دغه درته ښکاري سلایډز وغیره دا هر څه همدغسې دي، ټیک شو. جی نو دې کې دا پهلنی دغه مونږ به انشاءالله نن سټارټ کوو. بل ملګری ماته لګي چېرته آفلاین دی یا نیټ مسله وي چې هغه هم بیا جوین کړی پته نه لګي سر. صحیح ده. مونږ خو یې شب قدر سره پاتې ټیک شو. دا سکرین سر وختي ټیک شو غټ شو هغې سره وختي چې رازوم شو دا اوس کلیر دی که نه؟ اوس کلیر شو سره. صحیح ده. خبره در دې کې دا ټوټل 7 چپټر لکه ماډیولز دي، دا به انشاءالله 1 by 1 مونږ وایو. جی پهلنی چې کوم دی انټروډکشن دی چې لکه ایم ایس لکه منیجنګ سیفټي، صحیح و چې لکه مونږ څه کار کوو هغه مونږ ولې سیف طریقې سره کوو، دا یې څه وجوهات دي او څه فایدې هم دي، ټیک شو. بیا داسې چې کوم دی هغې نه پس به مونږ رسک معلوموو چې یاره څومره رسک دی. چې رسک مونږ معلوم کو دریم چپټر کې به بیا هغه مونږ کنټرول کوو. صرف معلومول نه لکه مثال په طور ډاکټر له ځای نو ته به معلوم شي، دا نه چې بس پرېږدي. چې مسله معلوم شي بیا حل روباسي، نو دلته بیا کنټرول کوو. بیا څلورم ماډیول کې تا ته ښایي برادر چې ستاسو څه څه ذمهواریانې دي ایز ا سیفټي افیسر، هغه به تاسو پوره کوئ، صحیح ده. جی دې نه علاوه چې کوم دی بیا هیزرډز دي لکه خطرات به مونږ ګورو چې څه څه مسلې دي. بیا شپږم کې چې کوم د انویسټیګیشن به دا یې کوو چې یاره دا ولې وشو، چې آینده دا ونه شي او چې څوک د دې ذمهوار دي چې هغه پته ولګي. اور انسیډنټ دا وي چې هغې کې څه نقصان ونه شي، صحیح ده. ایکسیډنټ کې اوس نه څه مسله راشي خو انسیډنټ کې څه نقصان ونه شي، بچت وشي، صحیح ده. او سره اخري چې کوم زموږ ماډیول وي هغه به زموږ وي چې پرفارمنس به مونږ میجر کوو چې یاره زمونږ دا حساب کتاب ټیک روان دی که نه. جی بیا دا تپوسونه کوي چې ولې ضروري دی سیفټي، او بیا ستاسو ذمهواریانې څه دي ایز ا منیجر، تاسو به سیفټي منیجر یې، صحیح ده. لکه دا یو کوم تنو کې نو دی سیفټي منیجر لیکي لکه انډور جاب دپاره وي، لکه یو فیکټري ده یا هر یو ځای دی هغې کې دننه خطرات وي داسې دغه وي، نو هغه به تاسو کنټرول کوئ او کوشش به کوئ چې حادثه وغیره ونه شي، دا څیزونه، صحیح ده. دا ایوش سر دا انډور منیجمنت چې کوم دی هغې کنټرول لپاره او اوس چې کوم دی کنسټرکشن دی لکه سایټ باندې. جی جی سیفټي چې کوم دی کول ولې ضروری دي، دا انیمیشن دی خدای اوس فلحال نه پلی کوي. دا اصل کې یو فیکټري ده، صحیح ده. دا شو کوي چې یاره دلته حادثه وشي نو لازمي خبره چې حادثه معمولی لیول باندې لکه لاس ګوته دې کټ شي نو زه امبولانس خو ورته نه راولې، خو که غټه مسله وشي نو بیا لازمي خبره ده امبولانس خو دې شیزونو ته خو کال کوي چې یاره لکه معامله خراب وي. نو دلته بیا داسې چلو شي چې یاره دغه راشي امبولانس خو هغه بیا ستاسو کم کمپنۍ والا دی هغه ورشي هغه کور والا د هغې انفارم کړي که نه چې یاره داسې داسې حادثه شوې ده، زموږ چې کوم کمپنۍ کې دا ورکر دی دا زخمی شوی دی، نو بیا لازمي خبره ده د هغې د وجې کار هم سټاپ شي او هغه کور والا څه وکړي کورټ ته لاړ شي. نو دلته خو لکه داسې نه خو بهر ملک کې ډېر زیات سختي وي، نو هغه بیا څه وکړي کمپنۍ بنده کړي او هلته انویسټیګیشن سټارټ شي. نو دلته که ته وګورې نو فاینانشل نقصان ډېر زیات دی، لکه کار بند شو نو د خلکو کار خراب شو، داسې چې چاته آرډر چا نه دی هغه شي دی هغه نه شي پوره کولی، ولې ځای به بند دي. جی هغې نه علاوه چې کوم د میډیا والا به ستا
نیگیټیو دغه پروموشنو کې نو دام یو دغه د ستا لکه ایمیج خرابېږي داسې د پروډکټیویټي نه بالکل خرابېږي ایمیج دې خرابېږي جی هلته یې دغه شو کو چېرې ستا پرچیز آرډر یې ټول کینسل شوی ولې چې ځای بند و نو تاله به آرډر څوک درکوي چې ستا ایمیج هم خراب شي بیا خو به درته بالکل څوک آرډر نه درکوي نو جی مین درې ریزن دي درې وجې دي چې دې د وجې مونږ سیفټي کوو جی مورل دی لکه اخلاقي فرض دی لکه مثال په طور چېرته ته وګورئ تاسې حادثه وشي نو 1122 والا مورل دغه باندې چې که نه چېرې اخلاقي فرض دی چې هغې ته ځان ورسوي داسې خو نه ده چې هغه جی ورته سپیسیفیکلی لازمي څه نه څه پیسې ورکوي د هغې جی ډیوټي داسې ده چې هغه ورته ځان رسوي او اخلاقي دغه پوره کوي نو ستاسو هم سیفټي دغه باندې دا دی چېرې ستاسو مورل لکه اخلاقي فرض دی چېرې یو تن حادثې نه څه کې بچوي بیا داسې دا ده چې یو تن وایي چې یاره زه خو داسې ده چې صرف حکومت نه یریږم چې یاره کوټ یا بل څه را باندې ایکشن ونه لي ځکه بس زه دا سیفټي کومه لکه زه دومره ښه نه یم چې یاره زه دغه نه یا زه همدردي کوم یا بل څه هغه مسله دا نه ده هغه وایي چې یاره زه صرف او صرف لیګل دغه نه یریږم چې را باندې لیګل ایکشن ونه لي نو ځکه زه سیفټي څه کومه فالو کومه چې را باندې جرمانه ونه لګي یا راته کمپني بنده نه کړي بلیک لیسټ نه کړي یا نور څه مسله داسې ونه کړي ولې چې بهر ملک خو رول تاسو ته پته ده سخت وي نو هلته بیا کمپني بلیک لیسټ کوي ورته یا فاین وغیره دومره هیوي پې ولګي نو چې هغه بیا پوره کال تنخواه وي یا انکم وي داسې مختلف ایشوز وي نو ځکه دا به تاسو ته پته هم وي چې بهر ملک کې خلک وایي که نه سختي ډېره ده همدغه چل دی چې فاین ډېر زیات هیوي وي نو یو تن چې یو غلط کار کوي نو اول پې سوچ کوي چې یاره دا وکړم که نه بیا هم دغه مین چې کوم دی درېیم ریزن ټولو نه غټ ریزن فاینانشل دی چې فاینانشل سړی ډېر زیات نقصاني کوي نو که ته سیفټي باندې لګي پیسې ولګي نو ته غټ نقصان نه بچ کېدی شي لکه هسې یو جنرل اگزامپل در کوم چې مثال په طور د محسن بھائی تاسو ته آواز درځي زما تاسو خو اوس جوین کو که نه ښه نو دغه دی چې درېیم ریزن فاینانشل دی لکه زه دې ته هم وګورم چې یاره اخلاقي فرض داسې مثال ویم او لیګل نه هم زه نه خو زه یم چې یاره که یو حادثه وشي زما فیکټري کې یا کمپني کې د هر څه بزنس زما کېدی شي نو هغه ټول نقصان به صحیح ما ته راځي که نه که مثال ورکر زخمی شي د هغه پټی او دا هر څه کول او بیا چېرته هفتې ریسټ وي نو هغې کې دا ده چې هغه به چوټي کوي او تنخواه به ورته ته ورکې نو دا خو الټه تا ته فاینانشل نقصان شو که نه فایده خو ونه کړه نو ځکه سیفټي تاسو ته دا وایي چې نو فاینانشل همدغه دی چې یاره هغه وایي چې ته به همیشه پیسو ته نه ګورې چې پیسې بچت شي مثال په طور ته نوې بایک اخلې اور یا درله چل نه درځي یا ته ډېر سپیډ کې چلې او هیلمټ ته هم نه دی اچولی نو دا اوس بیوقوفي ځکه ده چې ته 40,000 یا 80,000 یا 2 लाख یا هر څومره باندې چې تا بایک واغشتو نو په کار دا وي چې تا لږه نوره خرچه کړې وه هیلمټ وغیره دی لکه سیفټي ده ستا نو په دې باندې خرچه کول لازمي دي خو ډېر خلک وایي چې نه دا خو لکه ایکسټرا خرچه ده فالتو دا به څوک کوي او دا خو ډېر زیات نقصان دی بس پرېږده دا نه کوو سیفټي دا وایي چې که ته وکړې نو ته د غټ نقصان نه بچ کېدی شي لکه مثال په طور که یو تن ګاډی بایک دی یا هر څه یوز کوي یو ویکل دی هغه ته پته ده که میاشت په میاشت ټیونینګ کوي نو ګاډي کې اډو څه غټه مسله راځي نه پنچر یا داسې نور دی نه علاوه که هغه وایي چې نه بس پرېږده مړه دا مسله اډو کوي نه نو هغه ته بیا څه وشي یا انجن کې ورته کار روزي یا بل څه داسې یو ایشو جوړه شي نو هلته ورته فاینانشلی څه شي زیات نقصان وشي لکه اول هغه لږ خرچه نه کوله 1000 2000 5000 اوس ورته غټه مسله جوړه شوه نو فاینانشلی ورته نقصان ډېر وشو نو ځکه وایي چې یاره سیفټي فالو کوي دا درې ریزنز دي مورل دی چې لکه اخلاقي فرض دی چې یاره یو تن ته سیف کې او نو دا خبره ده په هغې نه علاوه چې زه ویم چې نه یاره مورل هم زه خیال نه ساتم اصل مسله دا ده چې زه لیګل لکه د کوټ او د مسلو نه یریږم چې یاره را باندې ایکشن ونه لي
ګینې بیا را باندې جرمانه او دا شیزونه به لګوي نو هغه بیا ډېره کیسه ګرانه شي هغې ته. نو په دې وجه دا سیفټي 3 ریزنز دي مین. نو چې ستاسو ریسپانسبیلیټي څه دي ایز ا منیجر، یو آر ان د فرنٹ لاین آف سیفټي. لکه چې کله یو سیفټي دغه کېږي کار، مطلب ته سیفټي افیسر یې ته به په فرنٹ لاین لکه مین دغه وی لکه هسې یو جنرل اگزامپل در کوم چېرته اور ولګي او ریسکیو والا راشي نو هغه ټایم کې د هغه کار وي چې اور مړول، دا نه چې هغه وایي چې زه خیر دی چې کله اور مړ شي بیا به مو په دې کار وکړو. نو داسې خو بیا کار نه کېږي. دا یې ډیوټي خو همدا ده چې یاره کله چېرته داسې څه حادثه کېږي نو په وخت ځان ورسوو، هلته هغه ته هیلپ وکړو. لکه هغه نور تنان خو په دومره نه پوهېږي او دوی سره ټول اکوپمنټ هر څه دوی ته ټریننګ میلاو شوي وي نو هغې هلته په فرنٹ لاین باندې وي لکه دا پروټیکشن کوي، حفاظت کوي. نو سیفټي افیسر چې کوم دی د دې شي ذمہوار دی چې د هغې سیفټي خیال به ساتي ورکرز. بیا ایز ا منیجر یو آر ریسپانسیبل فار میکنگ ډیسیژن اباؤٹ لوکل سیفټي پریکټس. نو بیا چې کوم دی تاسو ذمہوار هم یې چې کوم هلته لوکل پریکټس دی سیفټي حوالې ده چې تاسو هغه پراپر طریقې سره فالو کوئ. صحیح ده. او لوکل پریکټس هم دا ده چې کوم تاسو ارد ګرد چې څومره کار کېږي چې هغې کې څه نه څه هیزرډز وي، همیشه لکه خطرات وي، نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه ښه طریقې سره وشي. لکه مثال په طور یو ورکر بجلی کار کوي، اوس تاسو ته پته چې یاره بجلي نه خو نقصان کېږي، نو دا نه ده چې د هیلمټ هم نه یې اچولی او ګلبز دستانې نه یې اچولی او ډایرکټ کار کوي. نو تاسو به داسې تن منې کوئ کار ته به یې نه پرېږدئ سایډ ته یا هغه کار دپاره. تاسو به ورته وایئ چې یاره دا اول پی پي ای واچوه، مطلب هیلمټ دی، ګلبز دی یا هر څه دي، دا ټول چیزونه اول واچوه. نو دې سره ستا سیفټي ده او کمپني ته هم فایده ده. او که ته داسې نه کې نو که سبا له حادثه وشي نو کمپني نوم هم خرابېږي او هغه تن ته به ته پیسې هم ورکړې، لکه بیمار به وي او پیمنټ به هم ورته کوې، نو لکه ډېر ایشوز کمپني ته جوړېږي. نو بیسټ پالیسي هم دغه ده. بیا چې کوم دی ایز ا منیجر کین اساین ریسپانسبیلیټي بټ لکه وی منیجر چې کوم دی چا نه چاته ذمہواري ورکولی شي خو اکاؤنټیبلیټي نشي ورکولی. اکاؤنټیبلیټي وایي چې یاره جوابدeh، لکه ته به جوابدeh خپل مشرانو ته، او منیجر از الټیمیټلی اکاؤنټیبل. لکه چې هر څه کېږي د سیفټي حوالې نه نو ته به یې ذمہوار یې. دا نه ده چې یاره ته وایې چې هو دا خو زه سیفټي افیسر لګېدلی یم او زما مثال 5 لک تنخواه ده خو دا ډیوټي خو زه نه کوم او زه چې کله حادثه وشي بیا به ګورو. نو بیا به ګورو نه، بیا به الټه تا نه زیات تپوسونه کېږي چې یاره ته خو دلته سیفټي افیسر یې، تا دا سیفټي نه فالو کوله نو ځکه حادثه وشو که نه. که سیفټي دې فالو کوله په دې ورکرز باندې نو بیا به دا حادثه اډو کېده نه. نو دغه خبره ده. نو چې دې کورس کې تاسو به څه زده کوئ، آیډنټیفای یور ریسپانسبیلیټیز چې تاسو ته ستاسو ذمہواریانې پته ولګي، او هغې نه علاوه چې دا هم درته پته ولګي چې چا چاته اکاؤنټیبل ایز ا منیجر. نو لازمي خبره چې تاسو نه کم هایر سټاف دی لکه د کمپنۍ مشر شو یا نور داسې انفورسمنټ اتھارټیز دي نو هغې ته ورته ریسپانسیبل جوابدeh به لکه هغې هم درنه تپوس کولی شي چې چېرته ماته د یو هفتې یا د یو میاشتې دا یو کال ماته ته ریکارډ شو کا چې تا ډیلی بیسس باندې څومره سیفټي کولو ریس اسسمنټ وغیرہ چې کم ځای کې خطراتو تا هغه کم کړي دي یا د ختم کړي دي، دغه خبرې دي. دا به انشاءالله سټپ بای سټپ مخکې وایي خو زه تاسو آیډیا در کوم که نه چې دا خبرې دي. بیا یې کې دا مین خبره ده چې کله به ته ایکشن اخلي لکه ایکټ وکې او کله به ته نه کې. لکه یو ځای به داسې وي چې هغه هلته کې ته هغه مسله ده تا ته پته لګي چې دا وړه مسله ده هغه ته خپله حل کا، او یو ځای به داسې وي چې مسله به ډېره غټه وي نو بیا هغه ته خپله ډیسیژن نشي اخیستی. هغه به ته لازمي خپل کمپني چې کوم مشر یې اونر یا چې ایم ډي وي یا څوک وي هغه ته ورته وایې چې یاره دا مسله شوې ده او د دې حل راښکل دي. نو هلته به بیا تاسو ډیسایډ کوئ او داسې دا کار صحیح شي. بیا چې کوم دی نو ویدر ان ایشو نیډ یور اټینشن. بل دا دی هغه وایي چې یاره دا پته کول چې یاره ستاسو یو مسله وي نو هغه کله اټینشن ورته پکار دی چې یاره هغه کار ته ټیک کړي یا ته
ته خپل نشي ټیک کولی یا سمولی یا ختمولی یو مسله بیا به ته لازمي سینیر منیجمنټ ته ویې لکه تاسو نه چې کوم بره دغه دي که نه مشران دي هغې ته به لازمي وایې نو هغې به هغې حل درته راوښیي نو دغه یو بیسټ سلوشن دی. نو یو ایوریج لکه یو ایوریج خبره دا ده چې ایوریج باندې تاسو پوهیږئ زه تاسو نه اوس تپوس کوم نو اوس مایک لګان کې د ایوریج کنسپټ باندې پوهیږئ تاسو چې ایوریج څه له وایي لکه مثال په طور دلته دا ما 2 لیکلو دلته ما 4 لیکو دلته ما 8 ولیکو نو د ایوریج څه دی لکه څه مطلب چې دا 2 د ایوریج دی که نه 8 ایوریج دی په دې پوهیږئ چې د ایوریج څه ته وایي نو سر داسې خو نه پوهېږم او دا چې کوم دی محسن بھائی تاسو هم نه پوهیږئ سر ایوریج دا دی چې مطلب هغه ریشو ده دی کې چې پرسنټیج ورته مونږ ویلی شو نو د دې ایوریج به څه وي د دې ایوریج به زما خیال دی چې 2 ولې چې دا کم دی داسې نه جی څه 2 ریزن ټولو کې راځي دا ګوره د دې طریقه اصل کې دا وي که نه ایوریج چې ته کله فایند کې ده که دا 2 به ته ولیکې پلس پکې لکه دا څومره نمبرز دي که نه دا ټول به ته دلته کې ماوس دی ما سره نو دا رایټینګ ها ویری ګوډ سر 14 چې کوم راځي دا ایوریج د دې راځي نه هغه به ډیوایډ کې په 3 باندې چې هر څه چې آنسر څو نمبر یې په هغې باندې ډیوایډ ها او دا ټول به بره ولا نمبر په پلس کې چې 3 نمبر یې مونږ لیکلی وي نو 3 باندې به ډیوایډ کې که دا 4 نمبر وي نو په 4 به مونږ ډیوایډ کړو نو هغې نه آنسر راشي دا زمونږ ایوریج دی لکه څنګه دا ګورئ دا ګوګل باندې بل ځای کې تاسو ویدر چیک کوئ که نه نو ګورئ هغه تاسو ته ایوریج ښیي لکه پوره پیښور کې څه ځای کې لږه ګرمي کمه وي څه ځای کې لږه زیاته وي خو هغه تاسو ته ایوریج ښیي چې یاره نن به موسم داسې وي او دومره به حساب کتاب وي هغه خو داسې نشي کولی چې مثال په طور د صدر درته بل موسم وښیي ولې چې دلته ښار دی نو رش وي نو ګرمي لږ ډېره وي کلي سایډ ته لږ غونته کې ګرمي کمه ځکه وي چې پټي مټي وي لکه هوا ډېره لګي داسې ده نو داسې ګرمي یخنۍ کې موسم کې فرق وي لازمي خو هغه ګوګل چې کم دی نو هغه ایوریج تاسو ته ښیي داسې نشي کولی چې یاره د صدر درته جدا ټمپریچر ښیي او د نور ځایونو جدا نو داسې نشي کېدی لکه ډېره ګرانه شي نو بس هغه څه وکړي ایوریج واخلي او هغه بیا درته شو کړي نو دلته کې دا وایي چې on average how many people لکه څومره خلک مړه کېږي هر کال د کار پزي کې نو تقریبا چې کم دی ستاسو پوره کال دغه 220 شو کړی دی چې د approximately 18 people each month هر کال هر منث تقریبا 18 people چې کم دی کلډ شي اور هر هفته کې 4 تنان نو مطلب دا دی چې څومره دا نمبر زیاتېږي نو د دې نه دا پته لګي چې ستا سیفټي نه فالو کېږي که اپنای کې که فالو کېږي نو بیا به دا ریشو کمیږي ورو ورو جی سر په دې کلټ ټکي زما اعتراض دی ها جی کلټ خدا دی چې ما مړ کو که نه که دې په ځای ډایټ شي نو ټیک به نه نو دا اصل کې ګوره که اپنی ذمہوار شي که نه چې لکه ته یو ځای کې کار کې صحیح ده حادثه وشوه نو ذمہوار یې څوک دی نو کلټ شو که نه چې لکه هغه به دا کنسیډر کېږي چې دا کپنی والا مړ کړی دی پوهېږي لکه ته یو ځای کې جاب کې که نه نو ته سیفټي افیسر به لګې ستا به هم یو جاب وي داسې دا نور خلک چې کم کار کوي لکه مزدور دی لیبر دی بل څوک دی انجینیر دی هر یو تن دی کې هر یو طبقه راځي نو هغه ټول سر وختي تاسو کوټ یاد کړو چې کوټ ته خبره شو بس بیا دې مطلب دا شو چې بس دې ذمہوار ته یو تانه تپوس او کوم دغه ځای چې دا مړ کړی تا بالکل چې کمپنی کې حادثه وشي نو هغې نه ډېرې مسلې راوځي او پاکستان کې خدا شي دومره دغه نه وي خو بهر ملک کې تاسو ته پس څنګه لکه هغه یو د مکې کې هغه کرین والا حادثه وه تاسو ته یاد وي هغه کمپني یې ډایرکټ هغې بیا سعودي والا څه کړه بلیک لیسټ یې کړه حادثه چې شوې وه نو لکه دا دی چې هغې بالکل کمپرومایز اړو کوي نه چې یاره خیر دی دا مشین خراب شو نه هغه وایي چې یاره ته انسان یې تاله پته لګي چې ته یو کار سټارټ کې
تا اول نه چک کوه چې یاره دی کې دا مسله ده. څنګه مونږ ویل چې د مخکې چپټرو کې به مونږ ریسک اسسمنټ وایو چې یاره دا ریسک معلوم کا چې کم ځای کې دی هغه بیا کنټرول کا لکه کم یې کا یا ختم یې کا. لکه مثال په طور حاجی ته یو زوړ بایک یا ګاډي ته کېنو بریکونه هېڅ نشته لایټونه هم نشته او بس ته وایې چې یاره 120 کې به ځم په موټر وې نو څه دی خیال دی حادثه به کېږي که نه کېږي به ډېره خطرناک به کېږي. ولې هلته خو دا نه دی چې یو ګاډي دې ووهلو زه بس خیر خیریت دی په شاته نه نور ګاډي هم تیز را رواني چې یو جنګېږي به شاته نور ورپسې ډېره کېږي همداسې. ولې چې تا خو لایټونه نشته نو بل ګاډي ته پته نه لګي بریکونه دې هم نشته چې ته بریک ووې. نو مطلب دا دی چې ته کله وي یو کار سټارټ کې نو هغې نه اول به هغه چک کې هغې کې به ته ګورې چې څومره ریسک دی. څنګه اوس مونږ خبره دا د ګاډي والا وکړه چې ګاډي ته ورکېنې نو تا له ښه کلیر پته ده چې یاره بریک یې نشته نو خطره پکې ډېره زیاته لږه نه ده. لایټس یې نشته ته سپیډ ډرایوینګ کې نو چېرته خپل هم کندې ته غورځېدی شي ضروري نه چې بل چاته نقصان ورسې ځان ته نقصان رسولی شي ته مختلف ایشوز کېدی شي. خو په هر ملک کې دا دی چې هغه وایي چې ته به لازمي سیفټي دغه کې لکه ډېر خلک سوچ کوي که نه چې یاره دا بار ولا خو ډېر ښه دي لکه ډېر جابونه راځي د سیفټي هغه وجه دا ده څنګه مونږ ویل هغې مورل که دغه نه کنسیډر کوي نو هغې لیګل نه یارېږي چې یاره په ما چېرته غټه جرمانه ونه لګي یا کمپني راته بنده نه کړي چې دا خو به هر څه راته غرق کړي نو ځکه دا غځي خلک ډېر احتیاط کوي دی دغه شیزونو سره. تاسې د پوه شوئ تاسو نو دا ذموار بیا کمپني وي نو هلته چې کم دی نو تاسو ته یو کمپني ته چې یو لایسنس میلاویږي نو هغې وایي چې دا رولز دي او تاسو به د ورکر خیال ساتئ. دا نه ده چې بس هر څوک هر څنګه چل کېږي او بس ته به څه نه وې. لکه بهر ملک کې باقاعده ډېر ښه دغه دي لکه رولز دي چې ته یو کمپني کې جاب کې او تا ته هغه تنخواه هم نه زیاتېږي. لکه ډېر خلک داسې وکړي چې پاکستان نه لاړ شي که نه جاب شروع کړي نو چې 3 کاله تېر کړي هر څومره ورته پیسې لې نه زیاتوي کمپني نو هغه ورکر داسې کولی شي په کمپني باندې کیس کولی شي چې نه دي ما ته تنخواه زیاتوي او نه مې دي پرېږدي چې بل کمپني ته زه لاړ شم. نو بیا هلته کېدای شي یا تا ته تنخواه زیاته کړي درته وایي چې زه بس ته بل لکه دلته نه چوټي که بیا ته خپله بل ځای ته تللی شي. او دا پریکټیکل خبره زه تاسو ته کومه لکه زموږ کافي ملګري د هغې لکه ځي که نه داسې بهر ملکونو ته نو دا کیسې پکې راځي نو مطلب هلته تاسو ته سپورټ میلاویږي. دلته خو وایي چې زه بس مړه غریب دی نو ورکر خو ځان له غرق وي نو د هغه به څوک تپوس کوي داسې نه ده. بهر ملک هغې ته باقاعده چې ته صحیح دغه باندې نو ستا سایډ لکه انصاف به تا ته میلاویږي. نو ځکه دا کیړ خبره راغله چې یاره کمپني ذمواره شي د دې هر څه. بیا چې کم دی اون ایوریج دی هماغه ایوریج خبره چېرته به یو میاشت کې به کم وي تنان انجرډ کېږي بل میاشت کې به زیات وي. نو اون ایوریج وي هاو مینی ورکر سیریسلی انجرډ. سیریسلی مطلب د چا لاس مات شي چا خپه ماته شي. داسې سیمټ فیکټري کې کم تنان کار کوي دا سیمټ چې کم لوګي اخلي نو دې نه هم کینسر جوړېږي. لکه ډېر خلک داسې کارونه کوي چې هغې ته هغه ټایم باندې پته نه لګي چې یاره زه دا کار کوم دی نو به ماته دا مسله وي یا داسې به وشي. صحیح ده داسې تاسو به کتلي کم مزدوران یې هغې د خښتې مختې اوچتوي که نه نو هغې لاس فنګر پرنټ ختم شي لاس یې بالکل سموت شي. نو داسې مختلف چیزونه دي اکټیویټیز چې ته یو کار کې تا ته پته نه لګي خو هغې نه هغه حساب سره نقصانات کېږي. لکه مثال په طور یو تن ټول اوس په چیر ناست نو دا هم یو قسم هیزرډ دی. ولې د ملا مسله جوړېدی شي نظر مسله جوړېدی شي. نو هر ځای کې هر یو اکټیویټي چې کېږي نو د هر ځای جدا جدا مسلې وي لکه سیم چیزونه هر ځای کې نه اپلای کېږي. پوه شوې. نو دا زموږ ته الله پاک چې کوم دی ذهن راکړی دا به موږ خپله ګورو چې دې ځای کې اوس څه هیزرډ دی. څنګه تاسو ته مل کې ته کوټسۍ کې ناست یې ستا کار داسې دی نو کېدای شي چې د هغه ځای کې تا ته د کرنټ لګېدو خطره وي. نو که د هر ځای دغه جدا جدا وي سیناریو دا نه ده چې هر ځای کې بس سیم چیز دی چې یاره هیلمټ ته واچولو نو تا ته به څه نه کېږي نه. څه ځای کې به ته ګلاسز اچي چې سترګو ته د ګند لاړ نه شي نو بیا درته نقصان کېږي. یا داسې ده چې ته ماسک نه لګې نو خولې ته ستا ګیسز دي نو ډایرکټ یې مړ کولی شي یا نور درته مسله درته جوړولی شي. که تاسو ته پته وي چې د آیل اینډ ګیس والا کمپنیانو کې داسې وي چې 15 ورځې کار وي د ورکر 15 ورځې د هغې چوټي وي نو خلک خو یې ډېرې مزې دي. هغه وجه دا ده چې که دې ته چوټي نه ورکوي که نه نو ورکر ته ډېر زیات اصل کې نقصان رسي. ډېر زیات کیسز داسې وي چې ښکاري نه انسان ته خو
دغه باډي ته هغه ورځي او هغه ابزارو کوي ډیلی بیسس باندې که چوټي ورته ورنه کړي نو هغه بیا غریب ته مسله وغیرہ جوړېدی شي لکه انسان دی که نه سکن دی نه که څه نه څه مسله ورته جوړېږي او هر یوزي کې بیل بیل قسم کیمیکلز او ګیسز وغیرہ وي نو داسې مختلف سایټس باندې مختلف ایشوز کېدی شي لکه سیم نه وي چې هر ځای کې سیم مسله وي مثال ته پټرول پمپ کې کار کوي نو هلته د اور لګېدو چانسز ډېر زیات وي ولې چې معمولی غلطي د وجې هر څه سوځېدی شي داسې ده او هلته چې که اور ولګي نو هلته به بیا په اوبو به نه مړې نه که هلته بیا طریقه جدا شي لکه د هر ځای خپل خپل بېلې بېلې مسلې دي هغه به هغه حساب سره تاسو هینډل کوئ نو تقریبا وایي چې یاره 30,000 سیریسلی انجر کېږي لکه دا چا خپه دغه شي د چا لاس مات شي د چا بل څه داسې یو غټه مسله وشي نو هغه کار ته بیا نشي تللی او مسله ورته جوړه شي نو وایي تقریبا هر 17 منټ کې داسې یو دغه کېږي او دا خو چې کم دی دا تاسو ته موبایل چې آیوش دی نو دا نو وایي چې further 115 مطلب 1 लाख نه برابر ورکرز آر آف لکه ولې چې څه ایشوز وشي معمولی نه لږه زیاته وي نو لازمي خبره چې 3 ورځې یا هغې نه زیاته به ته چوټي به کې ریسټ به کې زیاتره ایشوز داسې وي چې بیا ته ستا انرژي نه یا نور داسې مسلې نو تا ته ډاکټر وایي چې ته به ریسټ کې نو دې ایشوز د وجې دا سیسټم وي صحیح ده نو لکه چې چوټي شوه نو لازمي خبره کمپني کې به کار نه کېږي او ته بس سیلري ورته پې کوې نو بیا هم هغسې فاینانشل نقصان خو شو درته که نه بیا چې کوم دی هاو مینی ډیز آر لاست هر یو کال څومره ورځې وایي چې ضایع کېږي ورک پلیس انجریز د وجې چې لکه هغه ځای کې کار ځای کې حادثه وشي نو چې کار ځای کې حادثه وشي نو بیا لازمي خبره چې ورکرز دغه شي نو ایشوز دې کریټ کېږي بیا داسې دی هاو مینی پیپل لیو د ورک فورس څنګه دا یو تن دی ډسیبل شو لکه یا خپې دغه شوې کار پرې هو یا دا ده چې ذهني طور باندې ورته نقصان ورسېو لکه ګیسز وغیرہ هغه انسان باندې لازمي څه نه څه ریاکشن کوي یا نور څه درته انټرنل پرابلم جوړ کړي لکه کډني مسله یا نور څه داسې انټرنلی تا ته یو مسله جوړه کړي نو ته بیا څه شي پرمننټلی ډسیبل شي لکه کار ته بیا ته نشي تللی که مثال په طور یا داسې یو سټیل فیکټري یا بل څه فیکټري کې ته کار کې نو هلته دا مسله کېدی شي چې تاسو ته پته ده چې شور به ډېر زیات وي نو هغه شور د وجې انسان ذهن باندې ډېر زیات اثر وي لکه د بي پي مسله هم ورسره جوړېږي او د هغه غوږونو چې کوم دغه اورېدو دغه وي ورو ورو کمیږي لکه هغه بیا تیز اواز اوري او سلو اواز نه اوري ولې هغه هلته کې اکټیویټیز داسې کېږي چې هغه هغې سره ډېر زیات مخته شي نو هغه ته بیا هغه معمولي اوازونه نه راځي لکه یو قسم مسله ورته راشي هغې نه علاوه غوږ کې هسې اوازونه وي لکه مثال یو تن که تاسو چېرته ایکسپیرینس کړي ته یو ورځ پوره ورځ موبایل سره لګیا اوسې کالز ډېر زیات درته راځي نو بیا کله کله انسان هسې موبایل راولي وګوري که چېرته غږېږي اصل کې نه غږېږي خو انسان منټلی داسې ډسټرب شوي چې هغه ته لګي چې یاره زما دا فون راغو یا داسې شوي دي تاسو سره چېرته جی بالکل کی نو دغه خبره چې لکه دا منټلی انسان ته مسلې جوړېږي لکه یو کار ته کې تاله پته نه لګي چې دی نه دا مسله ده خو هغې د وجې مختلف مسلې جوړېږي یا څنګه زه ووایم چې دا سکرین ته ټول ورځ یو تن ناست سیکیورټي ګارډ کېدی شي کمپیوټر اپریټر بل فریلانسر کېدی شي نو ټول سکرین ته ناست وي نو سترګې هم خرابېږي ورسره خوب هم تښتي چې ته ډېر زیات ټایم داسې ناست دی نو دا ایشوز پکې راځي نو دغه خبره ده وایي چې کافي تنان دې د وجې هم سفرډ شي او هغې بیا واپس کار ته نشي تللی نو بیا دې کې هم کمپني ته نقصان دې صورت کې کېدی شي چې یو تن مثال کار ته نه ځي او کمپني به ورته تنخوا پې کوي نو دا خو په کمپنۍ بوج شو یو قسم که نه ډېر داسې به تاسو دغه اورېدلي موسټلی ګورنمنټ والا کله کله داسې اناونس کړي چېرې د چا مثال دغه نه وي پلاران نو هغې ته وایي چېرې تاسو ته به یا مونږ جواب درکړو یا به تاسو ته یو 5 سال په دومره پیمنټ ملاویږي یا یو بل څه کمپني وي هغه ورته وایي چېرې تاسو سره به زموږ دا ترتیب وي لکه د پوره عمر ټیکه خو څوک نه اخلي خو ورته وایي چېرې دې ټایم دپاره به دومره پیمنټ او دا شیزونه به وي دا ترتیب به وي
دا से मुख्तलिफ इश्यूज जोड़ेगी वागै ना कंपनी ता नुकसान रसी सर دا سیده چې دا صرف مطلب انټروډکشن ولې چې زه لیټ رالم دا مطلب دا ټیکنیکل سیس پکې نو دا څه خاص نشته دا مال ریکارډ کړم دی دا کلاس دا به زه اپلوډ کوم که درنه سبمیټ شوي نیټ میټ مسله وي نو دا ته واپس هم کتی شي ٹھیک ده ها جی او ٹھیک جی ده زه به یې ګروپ کې ٹھیک در شیر کوم لینک لږ ساعت پس ٹھیک ده ټیک شو جی ټیک او جی نور دی نه علاوه چې کم ځای نه تاسو جوین کړی دی هلته لګي چېرې د مسله شته نه تپوس کولی شئ که کلیر دی ټول نه جی کلیر دی دا څه مسله نشته صحیح ده تاسو دواړو ته کلیر دی زه دا به زه اپلوډ کوم او چې لیکچر به اپلوډ کوم ما ته پته ده چې داسې نیټ میټ مسله راځي کله کله که نه نو بیا دا ایشوز وي ټیک شو جی نور څه کوېشن خو نشته تاسو هر څه کلیر دي که نه اوکې جی ټیک شو ډېره مننه السلام علیکم مهرباني جی